ونی بوټي واوري او ګلونه می وطن دی بوټي واوري او ګلونه می وطن دی هډوکي دي دا خاوره می بدن دی دا خاوره می بدن دی دا خاوره می بدن دی. د امازو سیمې هم عجیبه خلک پیدا کړی دی خو د بده مرغه د غریبۍ د لاسه د خپل وطن نه اکثر خلک بهر تللي دي. د تایلنډ په بینکاک ښار کې اوسېدونکی سمرین پټان د امازو د منډو نومې کلي سره تعلق لري چې د 15 کالو په عمر کې د نن نه 15 کاله خواوشا مخکې د خپل علاقې نه تللی او په بینکاک کې پاتې کېږي. هغوی نه صرف د شبې سره تعلق لري بلکې یو اعلی سیاستدان هم دی. دا وخت په بینکاک کې پاتې کېږي. راځئ د هغې نه د هغې د ژوند د حالاتو باره کې او د علاقې باره کې تپوسونه کوو. فضل کریم مازی ورسره دی د هغې نه پوره د هغې د ژوند معلومات اخلو. السلام علیکم. دا مرین خان پټان دی او دا چې دی نو مووي سټار هم پاتې شوی دی ډېر پاپولر سړی دی په تایلنډ کې او پولیټیشن هم دی دلته نه الیکشن هم لړاو کړی دی او دی د مانډو امازي بونیر سره تعلق لري او دلته راغلی تقریبا 75 years old دی لکه ینګ دی ټینشن بهینه لي وي ټینشن ژوند به نه تېروي. زما مینهواله ټول ته زما طرفه ټول ته دوا سلام. زما نوم مرین پټان دی. زه په دې کې اوسم ژوند مې په تایلنډ کې ایستلی دی او د شپږو کالو عمر نه مې زه تللی وم پاکستان ته تللی وم. د پاکستان کې ژوند مې ایستلی 2 کاله بیا واپس رالم 15 کالو عمر مې راغلی وم بیا جوړې د پلار سره پاتې کېدم. پلار مې وفات شوی دی 40 کاله پورې کېږي چې وفات شوی دی او زموږ 2 کسان یو وروڼه ټول وفات شوي دي. یو صرف زه پاتې شوی یم. زه چې تلم په امازو کې بونیر کې په چروړا کې پاتې کېدم. چروړا یا منډاو او ډګر نګرای د ډېر ځایونو کې پاتې شوم او په هغه زمانه کې سکول نه و مدرسې هم نه وې سکول هم نه و هغه جوړه سخې به مې کوله به جوړه وکواله سمرین پټان اگر چې 15 کاله په تایلنډ کې تیر کړل خو اوس هم د پښتو ژبه فر وایي او د پښتو متلونه ورته هم ډېر زیات یاد دي. 60 کې تا ته یاد راکړه 75 سال وایي هوښیاران وایي چې خوري غوربشې تیزونه د غنم واچوي هغه ته وایي دوزمار څوک د سپی نه ګڼي او سوال له باره نه کوي. دا هم یو متل دی. هوښیاران وایي لنګېږي غوا کونه د غوی خوږېږي. دا هم یو متل دی. او بل متل دا چې په خور باندې لوی شي که نه غاښونه اډو مشماروئ غاښونه یې مه ګوره. صحیح دی که نه بلکل ټیک دی. بیا وایي لکه د هغه نه ده غول هم خوري او مکوخه پکې هم څنډې. بلکل نور خبرو باندې نه پوهېږم او بیا شودم د شید دی وایي. موږ مخکې جرندې له وتلو نو هغه وایي لکه دا جرندې کاوخه له پېژنم کاوخه خو پېژنم. کاوخه څه ته وایي؟ کاوخه هغه چې دانې چې پکې کېږي که نه یعنې یو بوجی د هغې ته بوجی وي د دانو هغه کوخه دانې چې د راځي هغه بیا دل کوي هغه پله. دا ما ته هم پته نه وه. هغه پله پاسه چې پرته وي پل د پاسه بوجی به ګوډې د دانو ګوډې که نه پروت دی جو د ګوډې نه هغه دانې د جوار دانې نه راوځي لږ راوځي په کوخه باندې ځي
اوس خو پاکستان کې سہولتونه ته چې په کوم وخت کې وي نه وخت کې سہولیات وکړي هیڅ شی پکې نه و. ها نه بجلی وه نه اوبه وې نه بمبې وې نه پنکه وه نه ټټای پکې هم نه وې غسلخانې پکې هم نه وې. نه پکې باجو چې په ګېډه باندې درشه نه غول پاشه باجو بیا تخته چرته وتلې پټو ته ها او باجو صادر به و په ځان باندې راپورګه باجو غول به ساسېده بیا ها او باجو بیا به ټایلټ پیپر باندې ځان نه پاک پیپر نه په لوټو باندې ها په لوټو باندې کونه سپاګاو ډېر مصیبت و. ها او بعضې خلک چې میچاز کېناستې چې پاڅېدل جو پرتو واخې په خولې کې ها نه باجه هغه په لوټې باندې هغه شی به هغه کوله په لاره به روان و اوس هم دغه لږ کوي نو سر به له وچوله او تایلنډ خو داسې ځای دی ښکلی ځای دی ولې نن سبا کې تایلنډ ډاون شوی دی د دې وجې بزنس لیول باندې ډاون شوی تایلنډ خلک دیدلار ډېر ښکلي خلک دی او پورامان خلک دی ډېر دلدار ډېر تاکونه پال څه پکې شته سی فوډ پکې شته پراټې مراټې پکې شته پالک پکې شته ساګ کې ملاويږي تندوري ډوډۍ پراټې ټول میان سبزیان میان ټول پالک پکې شته ها سبزیان له خوږې سبزیان بل نه وای بینډایم شته او دال پکې شته پراټې مراټې چپاتې پکې شته چې څه غواړې بجو موجود دي ټول او یاشي بګم دلته ډېر ډېر شي سما یاشي په دې کې ټول ها دا آشیش په کوم شي مرویانا کې بنګ چرس ها پودریان او باجو اپیمان ډېر شي دی کې او خلک بګم شته جمعهتونه بګم جمعهتونه په یو ځای کې اته جمعهتونه زه چې يم په اته جمعهتونه دي ها زه په کور اماجی پیغام څور کې پاکستان کې خلکو ته د هډیر مخ راغله مانډه او مازینا او دلته خوشاله دلته خپل ژوند دی الته خلک ولې په تکلیف کې څنګه دوکې مو کوي د چا سره به دوکې نه کوي د چا له دک به نه ور کوي چا له د چا به غیبت نه کوي خپل کارونه کوه بجو ولې به ژوند تېروا او چې څه د نصیب روزي کې الله تعالی لیکلي هغه به تا ته میلاوي ماما په شان ما هینډسم مې او دغه به ځوان به نو بجو له چې کانا خوري عیاشي به نه کوي نه چلم نه حقوق نه گزارے نہ شراب نہ کباب اس مقام صرف دا ویجیٹیبل خورا سبزیاں او کل کانا خورا تازہ 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 جوان مخولی او غربت مخولی دا دغا او بازا یعنی لینټو نه کوا لینټو نه کوا دوکې نه کوي نه چې څه کارونه کولې کارونه چې کوي الله تعالی و تاسو لا روزي تاسو لا ورکړي ان شاء الله